لا الہ الا ہو نشتے چتوک دمارا بڑا مدد سے قابلی سواد اللہ رب توک فدعوه نیو اللہ را مدد کے الہ بل نشتے فدعوه الہ سوک چپا جتونی کیو تا چغو باسی اسباب نہیں اسباب نشتے چغو تو باسی دا الہ دے لا الہ نشتے چاجت کیو تا آواز اکڑیشی سرکور پارا الا ہو بیداغنا نتبر چاہتا چغو باسی اللہ دے امنا دا لا الہ الا ہو منکر دے دا لا الہ الا ہو کافر دے لگیانی زوت کی فتصبو بانے لا الہ الا اللہ زوتی آدیتنا منکر دا مانا دا کانا حدیث کی راضی رب تال للقرآن والقرآن یلعنو دیر دا قرآن لستن کی دا سی دی جو قرآن پہ لعنت پہ نو قرآن لا الہ الا ہو زوت کر لے گا نا دے قرآن کم لا الہ الا اللہ زوتی قرآن پہ لعنت پہ دے قرآن کی دوتی لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک اور بیاؤں بالتغفیریات کی آواز کی نو قرآن پہ لعنت ہوئی دے قرآن وی لا تدعو مع اللہ الہ آخر اور بیا دے الہ آخر تچغو باسی تما یرتن ساتھی دے دے کلمی منکر دے دے قرآن منکر دے لا الہ الا ہو نو قرآن پہ لعنت ہوئی اور بیا پر شپک پیتم کی دا ہوئی قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین ما تویل شیدی چیزو مد اللہ حکم منم منکڑے شیو ما دا عبادت کولونا منکڑے شیو ما دا تابدارے کولونا دا تعظیم کولونا دا چرا مدد کوئی تاسو سواد اللہ نا لما جاءنی البینات دا کلی راسی جماعتا صاف دلیلون راغلی عقلم داوین نقلم داوین وحیم دا دیدا لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک میرا مدد کوا نو خدا منم دین خلاف نشم کولے وامرت ان اسلم لرب العالمین زبط عبدارم دا اللہ پالن کی دو طول مخلوق دا سورت یونس آخر کی آیات پہ سورت یونس یو رسم سپارہ سوا دا اللہ نا بل تولی را مدد شوائی اللہ تاوموی بل تاوموی اولی دا کار کئی آیت نمبر یوصل شپاک ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك آوازوں کی حاجتوں مصیبتوں دردوں تکلیفوں کی سوا اللہ نا آغسطا لا ينفعوکا چه فیدہ نزدر کی دلا ولا يضرک نقصان نشدر کول دلا سرد دینا کدا سکائے فإنک اذا من الظالمین یقیناً تو پدغوا کی زیادتی کے انکو نا دا مشرکان نا مشرکی من دون اللہ مانا تشوا اللہ پریخے دے او بل را مدد کی نا من دون اللہ کچھ دا اللہ نا لاندی دا اللہ نا اللہ تا چگو باش خدا آنا لاندی بلتو مواز کئی مشرک خدا ہوئی کنا چدا وسیلہ دا ذریعہ دا اللہ تا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا دا دو تعظیم نکو عبادت لیکن دیلہ چدم گا اللہ تا نزدی کئی دا صورت کی صورت یونس کی مخ کیوں گور آیت نمبر 17 ولسم آیت مشرک عقیدہ دا ذکر کرلا اتلسم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عبادت کی تعظیم کی سواد اللہ دعوت چی فیدہ تنش رسول دا اللہ کو کئی خدا غنا سوا داؤم کئی چی فیدہ نش رسول نقصان کافر دی نور خدای نے منظر ہوئی نا یقولون وائی هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دا بزرگان دا قبرون والا دا بوتان والا نقشون نگارون والا دا زمون دی سفارشان اللہ سخا دو بزمگا اللہ تا سفارش عبادت وردا کهو چه دا اللہ تا سفارشان منل
تعظیم وردا کو چې سفارشی په جوړ باندې به دعا ادب کو نوم به غسر شکرانه به لور کولا عذاب معظم غنا برکتی به غنا او لا شفاعنا عند الله اوس د دون معنا صدا چې الله پرې خیر بل را مدد کوي نه الله دې خو ډېر اوچت دی ډېر بالا دی نو موږ داغه خپل مې کې دا وسیلې منلې چې دوی موږ الله ته ورسې دا زمونږ او د الله په من کې واسطه ده او ذریعہ ډاکیان دي دا به مرسي دون معنا دا نو چې الله بالکل پرې خېده او بل پسې شوی دي دا کفر دی بدتر معنا دی او کفر دی او قران کې دا معنا نه صحیح کیږي اتاتون الرجال شهوة من دون النساء تاسو الکانو پسې په مستای ځای من دون النساء بيد جنکونا جنکم پریخی دی کم دے کدا ہے سورت اعراف ہے کسی ہاں اعراف نمبر 2 ہے کی اتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم عادون ہاں یہ اتیا الاعراف آیت نمبر 21 او دلته د دون معنا چې خلق کوم کیا معنا او کې نو کوفر جوړي کوفر اتاتون الرجال شهوه لوط علیہ السلام میں اتا سوای ناری نو پسې الکان پسې شهوتان په مستای شهوت وکړو باندې من دون النساء علاوه د جنکو نه علاوه د زنانو نه نو څه مطلب شو جنکو سره الکان سره تاسو بد فعلی کوي اد جنکو سرم بیت فعلیون اکرلا او دون کی باغ شای پریده کنا انتا که شعوطن الرجالو دلتا دون نمخی اغراولا دون پسی اغراولا من دون النساء بید جنکونو صرف فلکانو سربتکاری کوئی جنکو سربتکاری نکوئی یعنی الاتیان فی الدبر فی الادبار دانکر مطلب تشو لوتی پا دی زوری چه تاسو یواز الکانو سرول دیگه دی جنکو سرم دا بس فعلی شروع کئی العیاذ بالله صحیح به بیا دا اقا دون دی دا دون پدې منډای کې په یو ځل خرڅه او دون پدې منډای کې په بل نخ باندې دا سورته نمل کې دا آیات ذکر کې من دون النساء مطلب سو تاسو ناروا کوي اتاتون الرجال شهوة من دون النساء علاوه د جنکو سره چې کوم تعلق ضروری وو اغم پرې خېده او صرف هغه مستی وباسه د لکانو په ذریعہ وباسه دایته ناروا وي دا نه وي چې یو د بسفیلی کوي دا بل دې پرې خېده دلته بسفیلی شروع کوي معاذ الله دا مطلب نه دی دون قران کې په دې معنی باندې ذکر کړی دا دوه درې آیتونه مور سره من دون النساء تدعون من دون الله سورہ فاطر کې آیت نمبر 3 ختم وګورئ التم دا ذکر کئی تدعون من دون اللہ آچتا سورا مدد کوئی سواد اللہ نا نو تو تاوازو کا ستا حاجت سر کی من دون اللہ سمانا دون دا ادوان ندے ادوان لان دی توی دا لان اللہ نکوز نو دا اللہ نا پکتا دا اللہ نا ران دی آچا ترا مدد سوائرہ پنے کے کوئی لیونی نیتاسو دون په مرتبه او درجه کې تمراد دی دون په عدول کې आवाज نه دی مراد چې هغه پرې خیره او دې تعلم شي من دون الله را مدد کوي تاسو حاجتونو کې سوا د الله نه اته چې فائدہ نشي ورته نقصان دی رسمت والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير آچرا مدد کوئی تاسو دعا کوئی تا فریاد کوئی زاریو تا کوئی لان دے دا اللہ نا کتا دا اللہ نا ما یملکون من قطمیر دیوی ذر اختیار نلریاو نتے سنگر مدد کوئی سورة زمر اتدر شمایتیم دا ذکر کرے دون سر ذکر کرے دے طریقہ باندے نور آیتونم قرآن کی دی خود دون مانا دا کول چې هغه یو پرې دی بل را واخلي بل تعام شي دا معنا غلطه ده قران ته غلطه ویلي من دون النساء کې وی
الاول دا چې عالمان تفسیر څه تفسیر کړی عالمان د تفسیر وای دون په معنا د ما باندې دا شانت دون دون بمعنى ما في القرآن اسئلة و اجوبة دا توحید مسئلے بارا کی تحقیقی رشتی تذلی کم اسئلة و اجوبة وكأني بك وقد أوردت علي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن ما عبدناهم وبأن الذم إنما هو يتخذوا أربابا من دون الله سوى الله بأن تترك ربوبية الله رأسا وأصلا ويدان بربوبيتهم وأما نحن فإن اتخذناهم أربابا فمع الله لا من دونه فلسنا في حكم الآية وبأن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وأما نحن فمن المسلمين دا آيات أهل الكتاب بارك العمل لنا فمانگا سنگا رتا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم دو مدا چی دون مانا دا غنه دا چتای کمکای وقد قلت فيما قبل ان صح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير بالحديث ثم وثم نو قرآن کی والدون بمعنى ما في القرآن والقرآن أصدق شاهد وعادل حاكم قال الله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر دشنت من يدعو مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فلا تدعو مع الله إلها آخر طول ما ذکر کړی دي او داوم وی اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله نو دون معنا څه دی فيا الله هل ترى فرقا بين الدون وما في موارد الاستعمال وفي المراد بهما كأنهما تعبيران من معنى واحد رحم الله على العلم كأنه أحسوا بذلك ورأوا بفراستهم ونور إيمانهم أنه يأتي على الناس زمان يتخذون رؤوسا جهالا يستفتونهم فيفتون بغير الحق فيضلون ويضلون فأذاقوا الشبه وفسروا كلمة دون بمعنى معه لئلا يتبع الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه منه مهما أمكن يقول ابن جرير إن يدعون من دونه إلا إناثا من دونه معنى دون الله بعد الله وسواه ابن جرير معنى دي أدباني پینزم جل يوصلتهم مخبان دي من دونه إلا إناثا من دونه من دون الله لان دي دا الله نا یا من دونه بعد الله سوا دا الله نا ابن کثیر مانا کئی اے مع اللہ راغب مانا کئی دون غیر اللہ علاوہ دا اللہ نو دون پمانا دا غیر پمانا دا معا پمانا دا سوا بانے مرادف دا کلمه دا معا سر دے مانا ام دا غدا بلدا چی حدیث تا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی چی تاسو هم پدق اللہ روانی گئے فکم لاری بانے چا خلق روان شو حذیفہ ابن الیمان دا ابو بکر روایت نقل کی حال الشرک الا ما عبد من دون اللہ او ما دعی مع اللہ ابن جریج شک چی من دون اللہ ویلی کما دعی مع اللہ ویلی اخرج ابن السنی فی عمل اليوم واللیلہ مخیوص الپنزم فی باب الشرک فی حدیث طویل دون پمانا دماغ نے حدیث کم ذکر کرے عمر ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امت محمد لاغت چکم مرضون یا غبتاسو کیمی حذیفہ ابن الیمان ہوئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما قرب اللیلة من البارحہ انتم اشبہ الناس بنی اسرائیل تاسون بنی اسرائیل پشانتا ہے نو دونا ما آپ مانا کی یو دے اشرکو تو وہی پدی مانا بانی چہ دا اللہ سرا سرائی نور مرگری کری دی دویم خبر ماوی مسئلہ دا عبادت تا انبیاء راغلی دی لدی چہ عبادت صرف دا اللہ ندبل دا قومون خلاف سر پدی بانیو
چې عبادت صرف د الله دی، عبادت بل الہ لم کی دی شي، یعنی خاص طریقه باندې تعظیم سوا د الله نه بلوم شته. دا تاسو څنګه منع کوي؟ حال نه دی چې الہوم نوشته عبادت مشته. د سورته ابراهیم آیت چې ټول انبیاء ته قومونو په خپل خپل دور کې دا پیغور ورکړی دی، اعتراض یې کړی دی چې تاسو موږ د خپل مشرانو د عبادت او طریقو نه منع کوئ. آیت نمبر 10 کې نور اعتراضونو سره یو اعتراض دوم تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تاسو نیت کړی د ارادم کړی د کلکا چې واره تاسو منع کوي مونږه د عبادت کول نه دا چا کان یعبد آباؤنا چې زموږ مشرانه عبادت کوي کو د دین مونږ نه اورو، خلاف د پیغمبر سره په دې مسله باندې. او دې باندې سورته هود آیت 2 ته د سورته هود آیت واتیا کې پرون ما خولو قومونو دا ویلي دي یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. یا صالح قد كنت فينا مرجوا تمنگ منا کہا نعبد ما يعبد آباؤنا. شعیب علیہ السلام تو امداوی الصلاة تأمرك ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. واتیا سورۃ هود. ستا دین ته تداخل کوي چې موږ دا غو عبادت پریدو، دا خو دین دی، ثواب دی، موږ دا ثواب کار پریدو. نو عبادت کې پر زور د انبیاء سره علیهم السلام ما بیا غوزه کا الہ یو نوی لا الہ نوی چې په مطلب پیدا نو چې دا ومنم نو دا نور هر څه پرېدم نه منګ نه مونږ مقابله کوله. پښتون د الہ په معنا نه پیږي نو لا الہ الا الله هم ته کفر سره کوم. ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. ایمان د ډیرو نه لیکن په دې حال چې مشرکان دي شرک کوي. يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. دا الله نعمتونه پیژني چې الله کړی، انکار کوي په عمل باندې. بیا ګډ پیسه چر ګوره د بل په ور کوي، خپل لا قیمتي وجود د بل په تعظیم کې استعمالي او د بل په عبادت کې استعمالي. دا الله د نعمت ناشکری کې امانی دا چې چا در کړی دی الله را کړی پیدا کړی چې الله، نو بیا د الله منع کنه د الله عبادت وکړه د بل پیوله کوي، دا غیر بلغه ته تیاری. یعرفون نعمت الله. نو دا پیجندل غواړي چې عبادت څه شی دی. عبادت وای غایت الخضوع، نهایت عاجزی کول او ذلت د الله په مخ کې یا د بل چا په مخ کې. التذلل دغه معنا عالمانو دو تفسیرم ذکر کړی دا، عالمانو دو فقهم ذکر کړی دا، عالمانو د حدیثم ذکر کړی دا. یو څو کتابونو حواله وما چې عبادت څه شی دی. صرف موږ روزه حج زکات او خیرات قدر عبادت دي کنا عبادت د پورا ژوند د الله په قانون کول باندې نوم دی. ټول ژوند په قانون د الله باندې کې هغه په ظاهر هر څه ښکاریږي، اگر کو د سماته دی چې په خور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چاپ په لګیدلی دا عبادت ته الله په مندل اجر ورکړي. اگر هغه خلاف یو کناګر کا غموز دي الله په ثواب نه ورکړي بلکې سزا ورکړي. ال عباده
غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. العبادة غاية التذلل دیر عاجزی کول چاہتا ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال. دا داسی قسم عجزی حق نشتے چاہتا کول لیکن اغا چالا جداغا بے انتہا مہربانی بندہ باندے وهو اللہ تعالی اغیی کیو اللہ دے بل چوکنو نو عبادت حق دا اللہ دے. مفردات القرآن دی امام راغب مخدری سوا یوش کتا سو بل چاپ کتاب پیدا کو نو عین بے دال مادہ کے گورے عین با دال دا مادہ گورے ہر صفحہ کی لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. یو دویم العبادة نهاية التعظيم سواء اعتقد في المعبود أنه إله أو اعتقد أنه مقرب إلى الله. عبادت وی دیر تعظیم تویلے کی برابر دا معبود تا الہ وائی او کنا معبود اللہ تا مقرب منی یعنی دا چاچی دا عبادت کئی تعظیم کئی پا دی خیالے کئی چی دے الہ دے او کنا پا دی خیالے کئی چی الہ ندے الہ تا وسیلہ دا و ذریعہ دا دو صورتونو کی دا عبادت تے داغا. نہایت التعظیمی سواء اعتقد فی المعبود انہو الہ شکرانے پنم ورکائی راپنے کے شوتوائی پا دیا عقیدوائی چی دے الہ دے دل اللہ برخ ورکرلا دے بھئی کئی یا پا دینیتا عقیدہ باندے چی دسر دا اختیار نشی خودے بزما پا اللہ بانی کئی اللہ تا بزماوی مال بھئی کی مقربن الاللہ. نو دو صورتوں کی دا عبادت تے او غی معبود دے او پماندے کی ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت بتالکم نو تا ہو غیر رہو کو ستانا مدد بغوارم عبادت مدد غیر نواری اگر مدد کئی تو تا الہ ہوئے کو تو نستا پلو خواہ الہ تو کو تو نو دا معنی کرے دا غرائب القرآن نیشاپوری نہم جز دری درشم مخ باندی وی تے ہر تچے مانی خدا کا عبادت تے راغا او دا دا تعظیم الہ تو ہے کہ مقرب اللہ تو ہے دوڑ صورتوں کی نہم جز دری درشم مخ نے سورۃ الاعراف لکھی وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ تے پریخو استا خدایانی پریخو خدایانی سوئی دا شانتا قوم بانی کی تیر شو اتو علی قوم یعکفون علی اصنام لهم دا اصنام سوئی تماثیل یتقربون بعبادتها الى اللہ كقول الكفرة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فتوجه الذم عليهم لأن العبادة نهاية التعظيم سواء اعتقد في المعبود أنه إله أو اعتقد أنه مقرب إلى الله
ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام. نیشاپوری آیت نمبر 33 کی تعظیم عظمت تاغا الہ ہوتا ہے کوتا الہ نوئی دغت نزدی معنی قرطبی کی خپل تفسیر کی یولسم جل مخیوصل دیرشم وی حقیقت العبادة الطاعة بغاية الخضوع ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود. طاعت عبادت وی طاعت ویلکیگی دیر عجزه سرا چاہتا سواد اللہ نے بلتو حقدار نشته دے یو اللہ داغ حقدار دے یو لسم جل یوصل دیرشم مخبان دے قرطبی ہوئی. سورة مریم دی آیت بانی تفسیر کی فاعبده واصطبر لعبادتی هل تعلم له سميا. حقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود. دیر عجزه سرا دچا منل کول یو منل دی صرف یو منل دی د ډیر عاجزه د ډیر متازه سره مشرک د الله مخکې شي عاجزي او متازي نه کوي لکه چې د غیر په مخ کې عاجزي او متازي کوي. قبر سره درگاه سره وینا خله څومره وانه کړی څنګه په عاجزه ولاړ دی افریات کوي د جړه سره نهایت تعظیم سره دا عبادت ته دا دیو ته الہ وې کو ته نه وي په عبادت یو لکړې دی. دا سی مثال دی لکه پلان لا سپېړه اخلاص کی پلان تسپک خلوق وځي دې ته بیا دی وې کو نو خو د پلان بیا دی دا سره دې ته خو زما پلان اما ته ډېر قدردانی ډېر عزت منی او قربان شم دنا اټک شي سپېړه را پری دا عمل او بل خواهاغا لاپی او دروغ ویل دیو بل متضاد دی چه پلار دی خواهده بیو که کنا دا شانتا تو مخلوق دی وسیله کئی ذریعه کئی نو خدای مقام روال ورکای دا دون رو خلیدو تا روال ورانه کرلا دا دون رو متازی ولی کئی ادا جغا و فریاد ولی کئی. شیخ الاسلام لکی وی قبرستان کی د قبر پسان کی دعا چې قبلی کی خلق وې دته دعا ډیره قبلی دا دعا د په وجه نه قبلی دعا د دې متازی په وجه قبلی چې دمر متازی کی عاجزی چې الله په ترس راشي وې کدا متازی او جرا او عاجزی په یو ډیران ناس د کړه الله ته الله بیا ومنه په ډیران باندې ناس وې اکړه نه الله بیا باندې جمعه خلا پرې چې ډېر معظم دی کور خو چې په ډیران ناس وي ادم مرجع الله ته کول نو الله بیا د سوال قبول اصل سبب د سوال نه پوره کېدو د حاجت سر کېدو دغه تضرع ده دغه عاجزي ده دغه اضطراب دی اما یجیب المضطر اذا دعا مضطر د په اضطراب باندې الله رحم راغله دے گنی چی دا دے پا وجہ باندے ہوش مثال رخی اڑو کے دمور روپے غواری یا بلت شیطن غواری دا غی عجز الاس کی نشتے ادیو تا جاری اغیر پا سپیر ہوئی خیرین وستانو تا ان کی ادازان نے او غرزی دے بیارا منڈی کی دمور نلان دیوزی ابیا خپل مصرا غئی چې روپے براکای اداغي عجز وسن کی پلاری شین کئی پلاری ویني پلار راشي روپے ولا لاس کی ورکی واخل روپے
روپۍ د واغسته دا د دې وړوکې قمقلتوب دی چې دا روپۍ زما د دې مور سره د پغلول په وجه راغله نو بیا به د مور سره پغلول کوم بیا به راځي دا په څه وجه دا روپۍ راغله د ده په دې جړه راغله پلار له پېترس ورغی هغه پېترس وکړو نو روپۍ دله ورکړه دې قمقل دی چې زه یې خطا کړی که د دوړمبینه پلار ته ویلې یو ځل یې ته په دمه ویلې هغه به روپۍ ورکړې وه یا هغې کې غتلی وي چاپېره شوې تنه ورکول پرېږدې روپۍ چې د هغه جیب کې څه یې ټولې راوښکلی نو پلار به ورته څه نه وي خو دې خیال دا دی چې د دې ځای دا مور ده مور ته جاړي د هغې پې هم زړه خوږېږي د پلار هم خوږېږي خو پلار څه وخت دمه په دې کوي چې دې څه چل کوي زما نه غواړي که نه غواړي پوه شي چې زما نه غواړي نه پوهېږي چې دی دا دی بیا به هم دغه زور څه روپۍ ورکړي د ده قمقلتوب دی دی دا د مور سره پرځول نه روپۍ راغله د مور سره پرځول نه په جواب دا د ده په دې جړا باندې الله دا رحم کړلی نو دې قمقل نه پوه دی وایي چې دا د دې ځای برکت و اثر و د دې برکت اثر نو که په ډېران دې هم دغه ما جړا کړه الله دله سر کړو حاجت سر کو او قرطبي هم دا معنی لیکله دا شانته نور عالمان د شیخ الاسلام رساله ده ورغوندې رساله ده العبودیه پنجاب کې سلفیانو چاپ کړله لاهور کې د عالمان کسانګله هل کې چاپ کړی ده العبودیه ډېر ښکلې رساله ده دغه تفسیرات په العبودیه کې هم کړی دی هغې کې وایي د عبادت اصل معناه الذل اصل معنی راځي ذلت ته نه چاته عاجزي کول ځان ذلیل کول چا په مخ کې خو بیا سره دغه نه لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب عبادت چې الله یې کول ویلي دي په هغې کې سره د متازنه محبت هم دي فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له العبودية مصلور تلختم یوصل دوصل اختم بانی پینزم امام ماتریدی رحمه اللہ تعالی عبادت تشہرے جعل العبد کلیته للہ قولا وعملا وعقدا وكذلك التوحيد والإسلام والطاعة ترجع إلى الائتمار لأنه يجوز أن يطاع غير الله ولا يجوز أن يعبد غير الله عبادت وی د بنده ټول ځان الله تسپارل کلیه ادخلوا في السلم کافه مکمل ځان الله تسپاري په ویلو کې هم هغه به ویم چې الله یې راته وایي قولا عملا کوم باغ څه چې الله یې راته وایي نور څه به نه کوم عقدا زړه کې به هغه یقین ساتم چې الله یې راته وایي بل څه به نه ساتم ځان په دې درېو خبرو کې ټول په ټول الله ته سپارل دغه ته ویل کېږي عبادت وكذلك التوحيد والاسلام توحید و اسلام هم دغه دی ها طاعت کې فرق دی طاعت خو حکم منلو ته وایي نو کله بنده د بل حکم مني هغې کې جایز هم شته ناجایز هم شته طاعت عام دی د ماتریدي کتاب تفسیر تاویلات علی السنه اول جلد آتش پیتم مخبانی دا وایي د اعبدوا ربکم آیت تفسیر کړی دی نو د دې تفسیر نتیجه کې بیا د عبادت تعریف را کړی دی جعل العبد کلیته لله قولا وفعلا وعقدا قولا وفعلا وعقدا دا کتابی نه تاویلات علی السنه د ماتریدی کتاب دی اول جلد مصر کی چاپ شوی دی ډیر کال وشو نور جلدونه ترننه پورې زما په لاس رانغله چې چاپ شوي دي کنه پاکستان ته راځي زه چې چېرته ځم نو زه اول تحقیق د دې کتاب کوم 15 کاله مخکې ما اخیستی یو جلد نور جلدونه ترننه پورې نه دي راغلي
ډیر اعلی کتاب دی. افسوس دی چې دا چاپ شوی الله زما جندانی کی چاپ چې ټول کتاب څومره د فائدو کتاب دی. دا د دې مخه تشبیه تم مخ دی. اعبدوا ربکم ووحدوا ربکم. العبادة جعل العبد كليته لله قولا وعملا وعقدا، وكذلك التوحيد والإسلام. والطاعة ترجع إلى الائتمار. طاعت خو منلو تو حکم کله د بنده حکم هم سره مني دا الله مني. نو طاعت عام دي، عبادت توحید اسلام دا خاص دي، یعنی هم طاعت ته هم سره خصوصیت مشته ده. د عبادت معنا دا شانت نور عالمانو کړی دا. ابن قیم وی العباده تجمع اصلين غاية الحب بغاية الذل والخضوع. عبادت بنیاد دو خبری دی، یو ډیر مینا کول سره د ډیری متازی نه وتا، با ډیر متازی کوي تا با د سره محبت وي. ځکه متازی کړه د یری نوم سره کوي، هغه د یری هغه نه ډیر متازی کول سره د ډیر محبت او د مینی کول سره وې دا عبادت ته دو جزء شو. غایت الذل مع غایت المحبه دا معنا ده وي. او ابن قیم دې سره منهیه لیکل خپلا دا منهیه کی وی العبادة ولكن ليس هذا كل معناها، فإن العاشق قد يجمع هذين المعنيين ولا يكون عابدا لمعشوقه. عاشق کی کله کله دا دواړه خبري، معشوق ته ډیر متازی محبوب تا او سره دا جن ډیر زیات مینا محبت سره کول، دواړه خبرې به کېشته. خداغه دې دوه خبرو ته عبادت نه ویل کی. عبادت کی او شی دریم بل پکار دی. هغه څه دی انما العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر. فكل دعاء أو ثناء أو تعظيم بصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهو عبادة. عبادت وی اغا عقیدہ د زړه غپوه ده د دې خبرې چې د چا عبادت کوم داغه په ما باندې غیبی قوت شته، قدرت به د اسبابونه داسې قدرت چې ما ته فایده او نقصان را رسول شي. نو چې دا یقین د چا په باره کې وساتي چې د زما په حال باندې خبر شته، علم شته او په ما باندې قدرت هم شته. د دغه نه پورته دې دوه خبرو د زړه د یقین نه پورته د چا په باره کې چې څه کوي ته ناره عبادت دی. کوي نو مخلي په وظیفه په جوړ باندې دا عبادت دی. کو طرف نه کوي شو دا عبادت دی. که څه خیر خیرات ورکړي دا عبادت دی. کدا الله لکه نو عبادت د الله دی، او کدا غیر لکه نه عبادت د غیر دی. دا دو تفسیرونه د عبادت ډیر جامع او اعلی تفسیرونه دي. یو دو ماتوریدی ځان بالکل الله تسپارل ویلو کې عمل کې او دا شانت په عقیده کې. دویم د ابن قیم دا تفسیری تعریف کړی دی. د چا په باره کې دا یقین جوړول چې زما په حال خبر دی او بیا الله سره باندې بر دی، خدا غیبی اسباب نشي مل کی. د مرد ژوندۍ مل کې څه اسباب دي؟ وې دې خبرېږي او بیا وې دې را رسیم قدرت مشته، نو څه اسباب دي؟ نه هر چا په باره کې چې دا ومني
چې د در باندې غیبی قدرت شته او علم را باندې شته د دغه نه پورته په دی عقیده چې ته څه غلا کنه د عبادت دی کاغه الله بارک را نو د الله عبادت دی کاغه د غیر بارک را نو عبادت د غیر دی بیان کې صفات کوي او کو مول کوي کروجن سي که خیر خیرات کوي څه چې کې دا د عبادت دی دا کتاب مصرناس کې مدارج السالکین دی کتابونو کې خیانت کیږي یا قصدن ارادتن یا پنا پوای باندې ځنی کتابونه مصنفین لیکلي ناغو سره خپل منهیات تل کل حواشی خپل لزان هغه سره لیکي منه دې تعلیمان منهیات وي ځنی د شي دي چې هغه سره حاشیه نه کړی کلام مبهم نه نو هغه حاشیه نه کړو سره تفسیرات احمدیه د مولا جیون رحمه الله تعالی چاول نر چاپ شو نو د مولا جیون دغه سره خپل منهیه او حاشیه او لاندې حاشیه دې په کړو ډیر اشکالونو چې په خپل ختم کړو نورستو چې بیا چاپ کېده نو هغه منهیات ته چاپ کوونکی ختم کړو یا تناقضنا تمام ښکارې ده یا په بدنیتۍ باندې هغه ته ختم کړو هغه عام تفسیرونه اوس پیدا کیږي تفسیرات احمدیه منهیات سره نشته هغه حاشیه نو ډیر ځای کې اشکال دی او هغه هم پیدا شوی دی تفسیر احمدی تفسیرات احمدی چې هغه منهیات سره نو هغه سره دغه دی باندې شکرانه مسله باندې دا خپل منهیه ده هغه کې ان شاء الله زوخم چې هغه سره دا ټکی راغولل اوس لیکون کو ټکی رمضان لري کا چې لري کا نو مطلب دا چې شکرانه بابا په نوم باندې حلالي طاهر طيب پاکي بلکې لري حلالي هغه مطلب دا نو دې طریقه باندې ابن قیم مدارج السالکین شرح منازل السائرین منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین ده شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالی کتاب دے مشہور بزرگ ولی ادا ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر اکرل اخبر کتاب کی نمی الیخر منازل السائرین اللہ تغروان و خلقو عدتلن کو لارے منزل و پڑاو دیده تورسی نو مودری کا مخی لارشا دیده تورسی مودری کا مخی لارشا منازل السائرین کو آغا کی اختصاو نو داغی شرح کرد بیا ابن قیم دا مدارج السالکین پنم باندی بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین بیروت لبنان نچاپتے آغا شرح کرد شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری حراوی دد صفت د ابن قیم غنی خوش سره کوي خوش کاغه ته شیخ الاسلام ابن قیم سے وتم لوی عالم وي الوی بزرگ ته ولی ته وي ذکر هغه شاګرد د دې کتاب شرح کړل مدارج السالکین په نوم باندې هرات کې دا قبر دی لې قبر نتلم قبر تلی کې دن نه دی اذا پاسه بیا نور ته آبادی دي خلک ولزی راځي نو دغه کتاب دی دا دغه تعریف کوي چې کوم اسماء کو وی والعبادة تجمع اصلين غاية الحب بغاية الذل والخضوع والعرب تقول طريق معبد مظلل والتعبد التذلل والخضوع فمن احببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا فمن خضعت له بلا محبة لا تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا دای تفصیل کړی دی خو د دې سره بیا د دې حواشیو منهیات هغه نه دي چاپ شي دې چاپ کې هغه نشته مخکونو کې وو نو د دې وجنا په اعتراض کیږي دا خبره فکر کې کېده د شیخ صاحب کتاب جواهر القرآن داغه مقدمه چې ځان لوم چاپتا دا جواهر القرآن اول چې سرم چاپتا
مقدمه د جواهر القرآن په نوم باندې مستقل رساله هم چاپ تا او تفسیر سره هم چاپ شوی دا. ما د شیخ صاحب نه هغه وخت کې باغوي سبقان ویل دا مقدمه تفسیر خو چاپ نه ولا نو هغه حواله ورکړی د عبادت د ابن قیم د دې کتاب حواله ورکړی دا او حواله چول ورکړی دا نو پاره کې د حاشیه ویل دي اصفه له خدای دا مشرکان د پنجاب هغه مدارج السالکین پیدا کړل